بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 5 اسم غیر متمکن کی اقسام. په 5 نمبر فصل کی بیان دی د اسم غیر متمکن د اقسام. د اسم متمکن او د اسم غیر متمکن تعریف وشو. اسم متمکن چې دی دا معرب دی، د هغې بیان رستو را روان دی. او اسم غیر متمکن چې دی نو دا مبنی دی، او د دې اقسام چې دی نو اوس په دې فصل نمبر 5 کې بیانېږي. اسم غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں. د اسم غیر متمکن یا د مبنی 8 قسمونه دي. نمبر 1 مضمرات یعنی ضمائر، ضمیرونه. نمبر 2 اسماء موصوله، دا جمع ده، اسم موصول لدی واحد دی. اسماء اشاره نمبر 3 دا جمع ده، اسم اشاره واحد دی. اسماء افعال د دې اسم فعل واحد دی. اسماء اصوات د دې واحد اسم صوت دی. اسماء ظروف د دې واحد اسم ظرف دی. اسماء کنایات د دې واحد اسم کنایه دی. او مرکب بنایی. دا 8 قسم چې دي دا د اسم غیر متمکن یا د مبنی قسمونه دي. مضمرات کی 5 قسمیں ہیں. د مضمرات چې دي نو 15 قسمونه دي. نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 2 مرفوع منفصل، نمبر 3 منصوب متصل، نمبر 4 منصوب منفصل، نمبر 5 مجرور متصل. ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو. د فاعل هغه ضمیر چې هغه فعل سره یو ځای راغلی. د فاعل هغه ضمیر چې هغه فعل سره یو ځای راغلی وي 14 ہے. دا سورلس دی. ضمیر مرفوع متصل دا سورلس دی. ضمیر ته ضمیر ځکه وایي چې دا د متکلم یا د مخاطب یا د غایب په ځای باندې استعمالیږي. یعنی د متکلم نوم ذکر نشي بلکې هغه وایي چې انا یا نحنو، زه یا مونږ، داسې وایي. دغه شانتې مخاطب چې دی د هغه نوم ذکر نشي بلکې د هغې په ځای باندې انت، انتما وغیره دغه شان الفاظ چې ته یا تاسو داسې ویلی شي. او د غایب نوم ذکر نشي بلکې د هغې په ځای ویلی شي اغا یا اغوی، نو دې ته وایي ضمیر. او مرفوع د دې بیان رستو را روان دي. مرفوعات په څو قسمه دي او مرفوع څه ته وایي، او متصل پیوسته وایي. نو ضمیر مرفوع متصل دا د فاعل هغه ضمیر دی چې فعل سره یو ځای راغلی او دا سورلس دی. ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اوس دا چې کوم صیغې وویلې شوې د ضربتو نه واخله ضربنه پورې، نو دا ټول چې دي دا ضمیرونه نه دي بلکې په ضربتو کې دا تو چې دی دا ضمیر مرفوع متصل دی. په ضربنا کې نه دی، په ضربته کې ته دی، او په ضربتما کې الف دی، په ضربتم کې وو دی. دا اصل کې دی ضربتمو، لکه قرآن پاک کې دی قتلتموهم، نو دا الته کې پکې وو ښکاره شوی دی. دلته کې په ضربتم کې وو په اصل کې شته لیکن حذف شوی دی، اوس په ضربتم کې ښکاری نه. نو هغه وو ضمیر مرفوع متصل دی. ضربتے کې تی، ضربتما کې الف، او ضربتن کې نون مفتوح، دا ضمیر دی.
ضربه کې هو ضمیر پټ دی، ضربا کې دا الف چې دی دا ضمیر دی، په ضربو کې و ضمیر دی، په ضربت کې هي ضمیر دی، په ضربتا کې الف ضمیر دی اخیری، او ضربنه کې نون مفتوح دا ضمیر دی. نو دا ضمیرونه په دې کې چې دی دا مبنی دی، او باقی پاتې شو د ضربه خبره. نو اخو فعل دی او دلته بیان روان دی د اسم غیر متمکن، دا اسم دی. نو په ضربتو کې دا تو چې دی دا اسم دی او اصل کې فعل ضربه دی. ضمیر مرفوع منفصل یعنی د فاعل هغه ضمیر چې د فعل نه جدا راغلی، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا و چودہ ہے، دا هم سورلستی. انا، نحنو، انت انتما انتم انت انتما انتن، هو هما هم هي هما هن. اوس دې ځای کې دې سره فعل وغیرہ اس نشتا. انا ضمیر دی پورا معنی د زو، نحنو ضمیر دی معنی د مونږه، د جمع متکلم ضمیر دی. انت تو یو سړی، انتما تاسو دو سړی، انتم تاسو ټول سړی، انتی ته یو ښځه، انتما تاسو دوه ښځې، انتن تاسو ټولې ښځې. هو هغه یو سړی، هما هغه دوه سړي، هم هغه ټول سړي، هي هغه یو ښځه، هما هغه دوه ښځې، هن هغه ټولې ښځې. تنبیه: ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے. ضمیر مرفوع چې دی نو د فاعل نه علاوه د نور مرفوعات د پاره هم راځي. مرفوعات بیان رستو را روان دي. دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه صرف د فاعل ذکر وکړو، دا ولی یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا. دلته کې د آسانتیا د پاره صرف د فاعل